د امیر جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا جناب پروفیسر ابراهیم صاحب سره موجود یو د هغې نه د غزا نیټ حوالې سره تفصیلي خبره اخلو. جناب پروفیسر صاحب د امیر جماعت اسلامي خیبر پختونخوا د غزا نیټ حوالې سره چې کوم نور مذهبي او دینی جماعتونه دي هغې له تاسو پیغام ورکوو. بسم الله الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی پاکستان امیر جناب سراج الحق سے اپیل او اعلان باندې نن په ټول ملک کې جماعت اسلامی د غزا د مسلمانانو سره د یکجهتۍ پروګرامونه وکړل. په پېښور کې د شب غزا په نوم جماعت اسلامی پېښور دا پروګرام روان دی. منګه د ملک ټولو عوامو ته ولس ته هم او بالخصوص دینی جماعتونو ته دا پیغام ورکوو چې د غزا د مسلمانانو سره ودرېږي، د غزا د مسلمانانو دپاره آواز اوچت کړي. 13 زرو نه زیات مسلمانان شهیدان شوي دي، په هغې کې اکثریت د ماشومان او د زناناو دی. د هغې سره د یکجهتي او د مسلمانانو حکومتونو حاکمانو باندې دا دباو چې هغې د غزا مسلمانانو د مدد دپاره فوري طور ورسي لازمه ده. موږ د مسلمانانو عوامو ته هم او د اسلامي جماعتونو ته بالخصوص دیني جماعتونو ته دا اپیل کوو چې هغې په دې وخت کې د غزا د مسلمانانو دپاره اوچت شي او د هغې سره ودرېږي. پروفیسر صاحب دا راته ووایي چې مرکزي حکومت هم په دې وخت کې موجود دی، د جماعت اسلامي له طرف نه داسې څه اقدامات شوي دي چې مرکزي حکومت سره په دې خبره وکړي او د غزا چې کوم مظلومانو دپاره چې کوم ستاسو کوم پروګرامونه دي هغې زمیني لاره هموار شي، ولته کې امداد ورسي. موږ دا پروګرامونه هم د دې دپاره دي چې حکومتونو باندې هم دباو واچوو او جرنیلانو باندې هم چې هغې امداد په خپله ورسوي او که هغې نشي کولی موږ ته د لار راکړي او انشاءالله ولسونه به رسي، مسلمانان ولسونه او د غزا د مظلوم مسلمانانو مدد به کوو. موږ د پروګرامونه ټول هم د دې مقصد دپاره دي چې په حکومتونو باندې دا دباو واچوو چې د هغې مدد وکړي شي. په غزه کې دې وخت کې چې کوم صورتحال دی د پوره فلسطین ستاسو چې کوم مخکینی امدادي چې کومې قافلې وې هغه هم رسېدلې وې او اوس هم ستاسو دغه ارادې مضبوطې دي، آینده دپاره هم تاسو د فلسطین دپاره ښه پروګرامونه لرئ، مګر مرکزي حکومت په دې باندې څه داسې قدم نه دی اوچت کړی تر اوسه پورې؟ د الخدمت تحت موږ امدادونو رسولو بھرپور کوشش کړی هم دی، اگر چې د ضرورت په نسبت هغه کم دی، خو زمونږ د وس مطابق خپل کوشش مونږ کړی دی او زمونږ دا کوششونه به دوامداري جاري به ساتو تر څو پورې چې د فلسطین مسله حل شوې نه. فلسطین مسلمانانو ته په خپله خاوره اختیار او واک نه ورکړی شوی، زمونږ دا کوششونه به انشاءالله العزیز جاري او ساري وي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.